یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام داسې ناست که نه داسې ناست وی فرمایل وی کاش چې ما خپل وروڼه لیدلی وی نو ارمان چې ما خپل وروڼه لیدلی وی نو صحابه کرام ورته وفرمایل وی د الله خوږه پیغمبر موږ ستا وروڼه نه یو موږ دې وروڼه یو که نه نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل نه که نه انتم اصحابي تاسو خو زما ملګري یئ تاسو خو زما ملګري یئ زما سره موجود یئ وی د الله پیغمبره وروڼه دې څوک دي وی وروڼه زما هغه دي چې لا ما لیدلی نه دي او نه یې زه یې لیدلی یم وروستو به راځي او په ما باندې به بې لیدو ایمان راوړي ای صحابو ستاسو نه به وروستو راځي زه به یې لیدلی نه یم او په ما باندې به ایمان راوړي ارمان چې دغه وروڼه ما لیدلی وی نو زموږ د لیدلو نبي علیه الصلاة والسلام څه کړی دی ارمان کړی کاش چې ما لیدلی وی صحابه کرام ورته وفرمایل وی د الله خوږه پیغمبره دغه وروڼه به دې ته په ورځې د قیامت باندې ویني نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل او ضرور به د قیامت په ورځ باندې اینمه نو صحابه کرام ورته وفرمایل وی د الله پیغمبره مونږ خو در سره ناست یو ته مونږ پیژنې او مونږ تا پیژنو په ورځې د محشر چې یو بل وینو په قیامت یو بل به پیژنو نو هغه به ته څنګه پیژنې خو تا لیدلي نه دي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی او زه به یې پیژنم د هغوی به یو خاص علامت وي صحابه کرامو فرمایل څه علامت به وي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی په اوداسه کې چې کوم اندامونه انزلی کېږي که نه د دې نه به رڼا خیږي په ورځې د قیامت د دوی د اوداسه د اندامونو نه به په ورځې د قیامت رڼا خیږي نو ما ته پته لګي چې دا زما امتي دی دې علامت سره به یې زه پیژنم دا زما وروڼه دي غرض مې دا کو چې نبی علیه الصلاة والسلام زموږ دپاره ډېرې دعاګانې وکړې او ډېر غمجن